خو علم غیب وسره نشته لیکن عوامو د جهالت د وجنا هغوی ته نسبت کوي د علم غیب او دغه نه خدایان جوړ کړی دي بس پیر سی ورڅ کولی شي په دې باندې مستقل زمونږه تقریبا 3 حصے بیانات موجود دي په یوټیوب باندې او فیسبوک باندې هم شته سوکي کتل غواړي تب کتل شي بهر حال په دې کوم چې موجود جو هغه مخې ته تیر شوی سلورم نمبر نن چې کوم زموږ موضوع ده هغه دی انبیاء علیهم السلام د فرشتو سره علم غیب نشته د جناتو سره علم غیب نشته د اولیاء کرام سره علم غیب نشته او سلورم نمبر نن زموږ سره دی انبیاء علیهم السلام چې آیا د انبیاء علیهم السلام سره علم غیب شته او نشته په دې باندې ورن موږ بحث اول نمبر ذهن کې دا خبره کیدو چې انبیاء علیهم السلام دا هغه هستی دي چې دوی ته الله رب العزت د علوم بهشبها خزاني په لوټاو کړی دي او علوم یې ولور کړی دي او د ټول نه غټه خبره ده چې دی انبیاء علیهم السلام ته وحی کیږي حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم فرمائے اوتیت علم الاولین والآخرین ما دا اللہ رب العزت دا اولین او دا آخرین علم را کړی اوتیت العلم ما دا اللہ تعالی علم را کړی دی دا اولین او دا آخرین یعنی مخکې څه حالات تیر شوي دي د هغې علوم هم مال الله را کړی او راتلونکي کم حالات دي د دې علم هم مال الله را کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام برای راست د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دی اوس دې مطلب څه دی نبی علیہ السلام فرمایي کوم چې زمانه مخکې خلکو د هغو علم هم مال الله را کړی او زمانه بعد کوم حالات را روان دي خلک را روان دي د هغو علم مال هم الله را کړی مولوی صاحب تو علم غیب نور څه ته وي دا علم غیب شو کرا نبی علیہ السلام فرمایي زمانه مخکې څه تیر شوي دي هم ماته پته ده زمانه بعد سره روان دي هم ماته پته ده مولوی صاحب دا علم غیب شو کرا نه دې علم غیب نه وي علم غیب دا خاصه خداوندی ده دا الله رب العزت خاصه ده ها وما اوتیتم من العلم الا قليلا الله رب العزت فرمایي چې اے نبی جی تاسو ته چې ما کوم علم درکړی دی وما اوتیتم من العلم تاسو چې ما کوم علم درکړی دی الا قليلا دا ډېر لږ دی وس د مخلوق د علم د خالق د علم سره توازن او برقراری راوستل چې دا متوازی شي دا برابر شي دا بالکل ظلم دی دا انصافی ده خضر علیہ السلام او د موسی علیہ السلام په کشته کې سفر دی په کوم سین باندې چې کشته تیریږي نو د دې کشته په تخته باندې یو مرغۍ کې ناستا او دې مرغۍ دې سین ته داخله ورنږدې کړه د مخوکا او د هغې نه یې دوټوبه وسکلې اوس د مرغۍ په خوله کې وسونه وبرځي خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام ته فرمایي اے موسی زما رورا زما استاد علوم د مخلوق د ټولو د علم مثال د الله مخې ته داسې هم نه دی څنګه چې د دې مرغۍ او د دې سین دی د مرغۍ په خوله کې څه دي قطره راغلي ده خضر علیہ السلام فرمایي دا قطره چېرته د سمندر مقابله نشي کولی د قشان کم علوم چې الله رب العزت خپل مخلوق ته ورکړي دي په دې ټول مخلوق کې د ټولو نه سوا علوم حضور محمد مصطفی احمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم ته ملو شو لیکن د دې هرگز دا مطلب نه دی چې کوم علم الله سره دی هغه علم نسبت مخلوق ته د نبی علیہ السلام او د انبیاء علیهم السلام د بزرګۍ نه د هغوی د مقام نه انکار نشته دا بیا د بیو ګستاخی موږ نشو کولی چې د هغو سره علم نشته علم شته لیکن کوم چې ولا الله ورکړی دی
لیکن هغه علم وسره نشته چې د ذره ذره خبر دی وتی او نه ضرورت شته دې خبرې چې نبی ته دې ضرورت دی الله رب العزت خو د ټول کائنات چلای د دې وجنا الله رب العزت ته داسې علم پکار دی چې د کائنات د ذره ذره نه الله خبري خو نبی ته خو د دې خبرې ضرورت نشته چې د سمندر د دنه د مخلوق نه خبري دې خبرې نبی ته ضرورت نشته او نه بشان کې څه کمی راځي د دې وجنا کله چې موږ مسله بیانو مؤسس نه چې د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام بیا د په ذهن کې چرته رانه شي چې یاره نبیان دونه کمزوري دي نه د نبیانو خپل شان دی خپل مقام دی الله ول علوم ورکړي دي کنه د قیامت تاسونه حالات چې دي د حالات چا بیان کړي دي د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم بیان کړي دي لیکن د ځان نه دي بیان کړي بلکې وحی وتراغلی دا خو علم غیب نشو کنه تا د یو څه ځوخه مچیار داسې ده او بیا ته پوس کوم چې دې څه کنه دا او یا ته دا غي چاته خبر وکي دا خو علم غیب نه دی انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام باندې خو باقاعده وحی راځي د الله تعالی طرف نه نو هغه څه بیان دی د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام سره علم غیب نشته دلایل به دې مولوی صاحب سره دلایل واره یونس علیه السلام د الله علم او د مخلوق علم کله چې موږ دې کوانو ته وګورو د دلایلو په بنیاد باندې موږ ته پته ولګي چې د الله علم ډیر اوچت دی هغه ته د انسان تصور هم نشي دی یونس علیه السلام د مې خېټې ته وګورو وس د الله رب العزت ذات دا دی یو د دې سمندر تیار ده بیا د مې د خېټې تیار ده او یو د دنیا تیار ده او په دې تیارو کې یونس علیه السلام دعا کوي اے الله زه د خپل ګناه نه خطا نه معافي غواړم اے الله کتاب ما باندې رحم ونکو زه خو به د خسارې والا نشم الله رب العزت دا هغه فریاد دا هغه دعا واورېده دا د الله علم دی لیکن یونس علیه السلام ته دا پته نه لګي چې زه د خپل قوم نه راوتی یم زما د قوم د پاره د معافی اعلان شوی دی د غیب علم وتوي یونس علیه السلام ته پته لګېدلې وي کنه پته ودرې لګي غیب علم وتوي کنه نو بستی خودونه لري نه پکار دي چې پته یې وته کنه چې الته قوم له عذاب نه دی ورکړې شوی او د مخلوق علم دادي چې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د زوجه محترمه مای عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هار ورک شو په ټول انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام کې د ټولو نه لویه مرتبه ده چا ده حضرت محمد مصطفی احمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د ټولو انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام د ټولو صحابه د ټولو اولیاء د ټولو انسانانو نه زیات علم د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ته ملو شوی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هر پسې ګرځي یو ځای لټای بل ځای لټای لار وګورئ هر ځای کې وګدا او پته نه لګي کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره علم غیب وي د صحابو له تکلیف ولي ورکاو آیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هستی د دیوا چې صحابو له تکلیف ورکړي وي د صحابو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګسیا د لپاره اختیار کړی و چې دوی تکلیف ملاو شي علم غیب وسره نشته حتی دې چې خستړی شو او در دې پوری چې د تیمم حکم راغی وبنوي او بیا چې کله اوخه پاسه ولا د اوخه لاندې پروت دی نبی رسول الله سره خواته ولاړ لیکن علم غیب ورسره نشته که ورسره وی ویلی به وی کنه چې لکه د اوخه پاسه ودی لاندې پروت قرآن یو واقعه بیان کړی دا حضرت ابراهیم علیه السلام او د فرشتو
قرآن کې الله رب العزت فرمایي هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين تا ته واقعا راغلی دا د ابراهيم عليه السلام د میلمنو د ابراهيم عليه السلام میلمانه رااله ابراهيم عليه السلام ډېر مهمان نوازو د مهمان نوازۍ د وجې نه څوک به بغیر روټۍ نه پرېښودو یو دوه میلمانه رااله چې میلمانه رااله نو د هغوی ته د وینا کولو نه مخکې ابراهیم علیه السلام لاړو او کور کې وینا وکړه او ګډې ولسلو اوس دلته به ماشاء الله داسې خلک شته چې هغه لکه پلان کې پیر صاحب ته نه شکل د سنتو مطابق دی نه دا صورت د سنتو مطابق دی نه زندگی د سنتو مطابق ده نه موږ په ټیم باندې دی که چېرې یې هم نو علم غیب سره نشته لیکن زموږ د خلکو د دې پیرانو له شیزونه جوړ کړي دي پلاران یې جوړ کړي پلاران بس پیر صاحب هر څه کولی شي ضرورت یې نشته ورسره چې د پیغمبر سره علم غیب نشته نو ستا د پیر سره د کوم طرفه راغلی آسان کار دی بس صرف چې کوم دی د تعویض چلې زده کړه تعویض او بس بدرې کرخې وه او کارونه به کېږي بھائی ماشاءالله هغه کارونه چې ام بی بي ایس یې نشي کولی چې راشه ماشاءالله دلته یې ام بی بي ایس چې د هغې کورس کړی دی ډاکټر دی په هغې پسې بهر ملکونو ته تللی دی او د هغې علم یې حاصل کړی دی او هغه چې سپیشلایزیشن وکړي نو صرف د یوې بیماری او زموږ سره داسې سپیشلیسټان دي ماشاءالله د اولاد دپاره بهترین ماشاءالله اولاد یې د سټیټ په کې دي څه وایم زنانه وله راولئ چې دا لاسونه بې وهي چې خوشحالېږئ ماشاءالله دا اولاد ورکئ اولاد ته ورکړي که اولاد الله ورکړي بېوقوفه دا داسې دی ماشاءالله چې یو تعویض دلو کې سخت دلو کې نو بس بیا به چې کوم دی ستا رشته به چې کوم دی په یو منډه باندې کېږي آسان کار دی داسې کس چې هغه د چا په عشق کې مبتلا دی او ته یې اړې نو راشي تعویض دلو کومه ټیک ټاک وی هغه ماشاءالله ډېر ښکلی کار دی وای داسې یو کس سرو بانګي به کار دی چې بس صرف دا پیسې راپنډي او زموږ دا خلک ولې بېوقوفه خلک د زنانه ولې مه رالېږئ وله دا زنانه د قیامته پورې مونږ پښتانه پوه نه شو هلکه چې یو سړی دونه تکړه دی که نه چې دې دا هر څه کولی شي نو دې بیا دا پیسې ولې تعویض لري بهرحال هغه نور بیان ما کړي دي که چا توفیق میلاو شو بیا به وګورئ پای کې دا موضوع موږ ټوله چړي ابراهیم علیه السلام میلمنو له ګډ راویست وس د الله پیغمبر دی جلیل القدر پیغمبر دی لیکن علم غیب سره نشته دا نه پېژني چې دا کم میلمانه راغلي دي دا څوک دي دا فرشتې دي او ته پته لګي ماشاءالله د نر او د ماده ودم پته لګي داسې زبر دی ماشاءالله او ستا په دې اړه کې چې څه دي ماته پته ده راکه ته ډېر زبر کې ماشاءالله رسېدلې هېڅ رسېدلی هم نه دی ابراهیم علیه السلام میلمنو ته یې خورئ که نه لاس یې نه ورړو روایت د هغې کله چې میلمه راشي ناشنا سړی راشي او د چا روټۍ نه خوري نو خلک پې شکي شي چې یاره روټۍ ولې نه خوري نو هغه پې هم شکي شو چې ګورې چې دا کسان څه په غلط نیت راغلي دي که څه دښمنداري ده که څه وجه ده یېرېږه ما موږ د الله فرشتې یو دې قومي لوط ته راغلي یو او دوله عذاب ورکولو دپاره راغلي یو یېرېږه مه ته هېڅ هم نشته وس دا د الله پیغمبر دی لیکن دا پته ورته نه لګي چې دا فرشتې دي که دا انسانان دي علم غیب ورسره وي چې دا به ورته پته وي که نه چې دا څوک دی فرشتې دي لوط علیه السلام خواله فرشتې راغلي ښایسته هلکانو په شکل ښایسته هلکانو په شکل چې کله دا فرشتې راغلې لوط علیه السلام پریشانه شو او وایي لوط علیه السلام څوک دی ستاسو نه تپوس کوم څوک دی د الله پیغمبر دی او د الله پیغمبر ته دا پته نه لګي چې ماله دا کم میلمانه راغلي دي دا څوک دي دا د الله فرشتې دي پریشانه شو او دومره پریشانه شو چې ور یې بند کړو میلمانه پې پوه شو وایي ته ولې دونه پریشانه یې زما دا قوم ډېر بېوقوفه دی تو د زنانو په ځای باندې هلکانو له ترجیح ورکوې زنانو په ځای باندې هلکانو له ترجیح ورکوې او د هلکانو نه هغه خواهش پوره کوي کوم چې د زنانو نه پوره کېږي سخت پریشانه یم
دا خو به ما د میلمنو د مخې وشرمئ. فرشتې ورته څه وایي؟ پریشانه کېږه ما، مونږ انسانان نه یو، دو مونږ ته تکلیف نشي را رسولی. مونږ د الله فرشتي یو راغلي دو له عذاب ورکړو چې دو دا غلط کار کوي مونږ له عذاب ورکړو. پرېږدوی نه. خو میلو ګناه څه وه تاسو ته پته ده؟ الله ورله دومره سخت عذاب ورکړی و چې جبرائیل امین علیه السلام دومره په غوسه باندې راغلی و چې صرف دا کچه ګوته د دې څلورمه حصه یې د دغې ځمکې نه لاندې کړه او اسمانونو ته یې غونډه بستي وخېجوله او د هغه ځګونه یې واپس را پرېښوده. دومره غوسه و جبرائیل امین علیه السلام. ګناه یې څه وه تاسو ته پته ده؟ په سپین کوټه کې پسې خلک لیوني شوي وو. نن سبا هم دغه بیماري ده ګربار چې د ځان سره زوی نه شي ګرځولی، د ځان سره رور نه شي ګرځولی، د ځان سره وراره نه شي ګرځولی، د ځان سره خورایي نه شي ګرځولی. هر سړی به درباندې شک کوي د ما خیال چې دوی هم په دغه ګناه کې مبتلا دی، ځکه چې شی عام شوی. او څه کمې چې وو جو هغه کمې ماشاءالله په بډخیلي په پلازو کې چې کوم دی اجلاګانو پوره کړو. اجلاګان راورسېده او هلکان ځي او په فیسبوک او په وټساپ باندې رابطې دي او الله دې معافي وکړي په دې موضوع باندې نور بحث کول زه چې کوم دی د خپل ځان توهین ګڼم، نه شم کولی. نور تاسو ښه پوهېږئ ماشاءالله. الله دې معافي وکړي. ډېر غټ عذاب دی. ګورئ د خپلو کشرانو فکر وکړئ، ټول پکې مبتلا شوي دي، مبتلا شوي دي. چې کومو کسانو په دې باندې ریسرچ دی هغو ته ډېره پته ده. زما بدونه نشته خو بهرحال صرف یو خبره مو اورېدلې ده چې یاره داسې څیز شته زموږ په دې خاص طور په دې علاقه کې شته او په نورو علاقو کې شته. دې نه څه وایي حالانکه زموږ علاقه خو ډېره د امن ده، زموږ علاقه ډېره د امن ده. کېدای شي دا په دې کې دا حالات دي نو دې نه مخکې به څه حالات دي. پیغمبر ته د غیب علم نشته. نه لوط علیه السلام ته وه، نه ابراهیم علیه السلام ته وه. دلایل ستاسو مخې ته ځي. د یعقوب علیه السلام او د یوسف علیه السلام واقعه قرآن بیان کړې ده. یعقوب علیه السلام کوم بچي دي واقعه تاسو په تفصیل سره اورېدلې ده، صرف زه دلیل درکوم. یعقوب علیه السلام ته وایي زموږ سره د یوسف علیه السلام پرېږده چې زموږ سره لاړ شي. اوس که پیغمبر ته د غیب علم وی، پیغمبر ته د غیب علم وی ویلې به ورته که نه چې ستاسو په زړونو کې دا څه دي، ستاسو په دې نیتونو کې خو زما د بچي قتل دی. بیا په لږه فاصله کې یوسف علیه السلام یې کوی ته غورځولی دی او کمیس یې وله راوړو او پلار ته وله وایي بابا جانه ازمري خوړلی دی. څه خوړلی دی؟ شرمخ راغی او یوسف علیه السلام یې زموږ نه وخوړ. بس که د غیب علم دی پیغمبر ته وی، یعقوب علیه السلام د لوی درجې پیغمبر دی، جو ویلې به یې وکنه چې په دغه کوی کې پروت دی او راوی باسي. لیکن د غیب علم ورسره نشته. که د پیغمبر سره د غیب علم وی نو په مصر کې نږدې یوسف علیه السلام ژوندی ناست دی او بادشاهي کوي، وزیر خزانه دی. پلار ته پته لګېدلې و کنه چې د غیب علم ده. او ماشاءالله دلته داسې تعویضونه دي چې دې ځای نه په سعودي کې هم کار کوي. عجیبه پیران دي ماشاءالله. د غیب علم ورسره دی، هر څه ورته معلوم دي. پیر صاحب ګوره ډېر پونچ وي سرکار. هلکه پیر صاحب مانځله نه دی راوتی. ولې چې هغه مدینې منورې تللی هلته لمونځ ته ځي. هلکه ماشاءالله داسې پته نه څه شی ورسره دی. ګوره چې داسې یو راکټ سیسټم دی ورسره چې په یو منډه لاړ شي هلته لمونځ وکړي او بیا راځي. یاره چې چاته داسې پیر معلومي ما ورسره کېنوی شاته چې زه ورسره هم لاړ شم. خوښ هم دی که نه؟ ولې خبره ده بهي سړی مانځله مدینې ته ځي. غیب علم د چا سره نشته، دا خاصه خداوندي ده. صحیح ده که نه؟ یوسف علیه السلام پته ورته نشته خپل پلار دی او سترګې پسې ړندې کړې جاړي پسې، لیکن دا پته ورته نشته چې زما زوی خو ژوندی دی. هلکه یې د ټولو نه غټه خبره وه. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم یهودانه ښځه ده او خوراک یې وله راوړو. نبی علیه السلام ته نوڼه وکړه، صحابه لګیا دي خوري یې، صحابه لګیا دي څه کوي خوري، او نبی علیه السلام ته هم نوڼه وکړه. ٹھیک ده؟ اوس نبی علیه السلام
ته د غیب علم وې د زهر ډوډۍ به ولې خوړه دا خودکشي ده او به یې نه پوهېږي خودکشي حرامه ده که نه نبی علیه الصلاة والسلام د غیب علم وې نو د زهر ډوډۍ به یې ولې خوړه کومه غوښه یې اوچته کړې ده د غوښې هغه بوټې چې یو نوڼی ترې وکړه نو چې دا دویم لاس یې ورړو هغه غوښې هغه بوټې ورته ګویا شو ای د الله رسوله په ما کې زهر دی ما مه خوره معجزه ده د پیغمبر نبی علیه الصلاة والسلام لاس راښکلو لیکن کومه نوڼۍ چې تېره شوې وه ام عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي ام عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې وایي نبی علیه الصلاة والسلام ما ته وفرمایل چې دا د هغه خوراک اثر دی او مرض الموت کې او مرض الوفات کې کله چې نبی علیه الصلاة والسلام وفات کېدو نبی علیه الصلاة والسلام ما ته وفرمایل چې دا د هغه خوراک اثر دی چې د هغې نه بعد د وسه پورې ما ته تکلیف و او د هغې د وجې نه د نبی علیه الصلاة والسلام وفات شوی دی د دې وجې نه حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم پیغمبر هم دی او شهید هم دی شهادت مرتبه ته هم حاصله ده او د نبوت مرتبه ته هم حاصله ده او صحابي مري د هغې د لاسه اوس چې نبی علیه الصلاة والسلام ته د غیب علم وی نبی علیه الصلاة والسلام به ولې خپل صحابي خپلې مخې ته چې کوم دی د مرګ په حالت کې ورمېستو او ځینې صحابه داسې شو چې هغوی بیخي پرېوته او یو پکې وفات شو شهید شو دغه د وجې نو علم غیب دا خاصه خداوندي ده د علم غیب د بل چا سره نشته د پیرانو سره نشته د تعویذګرو او د کوډو منترو والا سره نشته علم غیب د چا خاصه ده د الله خاصه ده صرف د الله تعالی سره ده ٹھیک ده کنه ان شاء الله د علم غیب موضوع زموږ خپل ځای ته ورسېده دا په څلورو حصو کې تقریبا تقسیم ده زموږ په یوټیوب باندې چینل دی مفتی توفیل رازی په نوم باندې دی دا ویډیوګانې ورسره په خپل هم ګورئ او نورو ته هم شیر کوئ چې بهي مسلمانان د دې عقیدو نه خبر شي د دې خبرو نه خبر شي که نه ټول خلک روان دی او په دې زناګارو بسي په دې خلکو بسي چې دا ناست دی دغلته د دې لپاره چې پردی زنانه راشي او ستا د خپل کور تعلق ټیک که مړه چې ستا د خپلې ښځې سره تعلق ټیک وي تا به پردی زنانه ځان ته ولې پرېښودې او بهي زه تاسو ته یم که نه د کم سړي په خپل کور کې تعلق ټیکي نو دې آیا دغه زنانه چې د دې خاوند سره محبت کوي بله زنانه ورته پرېږدي کار وله ورځي او یا ته دونه تکړه سړی چې بهی ته دا هر څه کولی شي نو ته بیا ځان له دونه وکړه چې د دې خلکو غریبانان نه ولې دا 100 روپۍ 50 روپۍ او 100 روپۍ دې اخلي د دې په ځای باندې داسې وکړه د دې غریبانانو مدد وکړه دغه پیریان چې کم ستا سره کار کوي دې پیریانو ته وایې راشه د غریبانانو مدد وکړو څونه ګراني ده څونه خلک په تکلیف کې دي سم خیال دی څونه خلک لګیا دي د اسلام خلاف کارونه کوي جو بیا به د جهاد ضرورت نه و هلکه بھائی د نبی علیه الصلاة والسلام نه پټ پیر شته نبی علیه الصلاة والسلام په غزوه احد کې د نبی علیه الصلاة والسلام تر مبارک هغه شهید کیږي او په لږه فاصله کې دی د احد میدان چا لیدلی بھائی په تاسو ما لیدلی دی د احد میدان خو څه دونه غټ خو نه دی په دغه میدان کې د نبی علیه الصلاة والسلام تره شهید کیږي د نبی علیه الصلاة والسلام د تره شونډې مبارکې کټکۍ سترګې تې وباسي وګونه وله کټکۍ پوزه وله کټکۍ او زړه وله سیري د هغې نه وله دا سینې وله وسیرله زړه یې ترې راویستو په هغې وله چکونه کوي او نبی علیه الصلاة والسلام ته پته نه لګي او تا ته د هر څه پته لګي نبی علیه الصلاة والسلام داسې نه شوه کولی چې هلکه جناتو راځئ چې نن په دې کافرانو باندې حمله وکړو هلکه په بدر کې خو دومره ډېر نه و راغلي صرف 1000 کسان راغلي وو که نه او بهی 1000 کسان پیریان داسې دي یو پیری پې راشي بچی هلکه خورمم نو سم خیال دی دا 1000 کسان به تښتي که نه به تښتي نبی علیه السلام نه شوه کولی نبی علیه الصلاة والسلام انسانان اعمالو طرف ته متوجه کړي دي ستا مسله راله الله ته ودرېږه 2 رکعاته نفل وکړه د الله نه وغواړه ای الله زما دا مسله حل کا خلک اعمالو طرف ته راوله ته په عملیاتو دې اخته کړي دي تعویض دله کوم او ساخت دله کوم او راځه داسې عمل دله کوم نعوذ بالله داسې کسان واجب خبرې راته وکړې چې هغه د کولو نه دي د دې منبر تاسو ټول به زما نه ډېر ښه په هغې پوهېږئ چې الله دې معافي وکړي د زنانو سره زناګانې کوي او تعویضونه وله کوي د دې وجې نه ځان ته داسې څیزونه وساتئ دا ویډیوګانې شیر کوئ چې دا مسلمانان یې وګوري چې کم از کم د دې شي نه قلار شي الله دې عمل کول